کړی نور کسان راغلي د دې اهمیت موږ ته هغه څه په دماغ کې نشته څنګه چې د دې څه په کار دی د دې اهمیت صحابه حدیث مبارک دی صحابي فرمایي چې زه وړوکی یم وس مې نه کېده چې زه نو چې سهار به شو نو بهر لاندې او ناس او څوک مسافر روان دي ما ورته صحابي وو ما ورته مینت وکړه ما د رسول الله مبارک نه قرآن سو ما هغه به ما جوړوي روزانه دي معمول کیلو امام دي انداز علي قرآن کې د قرآن اهمیت او صحابه څخه بدل کې رسول الله شهیدان شو د قرآن سمیا رضی الله عنها شهید ده د قرآن عمار ابن یاسر په خپل سترګو خپل کور کولی چې د پټو کړی شو مشرکین ظالم وکړو هغه د قرآن د پاره حضرت یاسر دا قرآن د پاره حضرت بلال رضی الله عنه په دغه شوبل بدن او نالود بدن باندې مشرک مسلمان ولشي در دې کې په اسلام کې ولشي احد ناری د قرآن دا هغه د دې اهمیت هغه کې دا انقلاب راغی هغه قرآن کلام د الله عمر هغه دین اسلام چې د کومې د پاره ابو بکر رضی الله عنه باندې आवाज ورته چک په ډېر وخت هغه دین اسلام چې رسول الله مبارک کړه ابتداء کې صدا عرب ابو جهل ظالم اراده وکړه او د حقوق د کلبي او د راوړو دا اراده لري چې رسول مبارک علیه السلام ستان شو د مسلمان اسلام واچا دا قرآن اهمیت هغه ته پته هغه خپل ژوندۍ دی د کارو هغه ته پته و قرآن د شایستګي دا د قرآن قرآن د تهذیب نوم دی دا د انسانیت نوم دی د انسانیت اصل پیړل د انسانیت اصل تمغان په پسته یا په سجاوي د خپل لپاره دا د قرآن کمالو چې کوم ځای کې یو आवाज چتول خپل مرګ دعوت ورکولو سلور کال چې کېدل جو 66 لاکھ مربع کیلومتر صحابه قرآن دا کمال دا صحابه کمال عراق نن عربي ملک ورته موږ شام د موږ عربي ملک وایي فلسطین د موږ عربي ملک وایي دا د عربو حصو پر ځای د عربو حصو عراق د فارس حصو صحابه حضور شمشیر حضور د قرآن واپس شام د روم لاندې سلطنت عیسایت او هغه ځای حکومتونه هغه اټلانه د اسلام جنډۍ پر دا د قرآن په برکت باندې قرآن هغه عزتمندو د ژوند مقصد زمونږ استادو د دین انکار نشته عیسی علیه السلام فرمایي کنه صاحب د کور سړی ته پته کور څه موږ ته پته نشته زموږ د قرآن هر سړی ته دا پته چې زموږ د کور د افرادو د قرآن سره څه تاسو را افسوس سه وردا زموږ اکثر نوجوان ته اوس پته کوي چې کور کې قرآن دی موږ اوس هم قرآن ته ویلا دا وایي قرآن دی په پاتې موږ اوس هم ورته دا وایي قرآن څنګه ورته وایي چې وایي بل راوځ کوو دا رمضان کې قدم مکمل شي دا هم غنیمت دی اخون باندې قرآن دی نو موږ باندې دا هم دی چې رمضان کې نه روان خدا عزتمند قرآن صرف د اوریدلو قرآن صرف د تلاوت دی قرآن منشور دی دا د ژوند مقصد دی او عزتمند قرآن کریم موږ تاسو دا فکر دا قرآن الله زما د دین انکار نشته